بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رب زدنا علما. نو پرون سبق کې مونږه مجاز شروع کړو چې مونږ ویل چې لفظ د کم معنا لپاره وضع کړل شوی او په هغه معنا کې استعمال شي د کم سیس لپاره وضع کړل شوی او په هغه کې استعمال شي نو لګي حقیقت او په کم سیس کې د اکثر لپاره وضع شوی او په هغه کې استعمال نشي نو هغه ته لګي مجاز. خو د مجازي معنا د لفظ حقيقي معنا مونږ پریدو مجازي معنا خپل نو خبره اترې پکې دی چې خو دې لپاره دا خبره ضروری ده په دوانو په منځ کې تعلق او مناسبت پکار ده مجازي معنا او حقيقي معنا. او دویم دا چې لږه حقيقي معنا غسل جندا مشکل وګران مې نه ممکن نه وي او دریم دا چې قرینه بری باندې موجود وي. داغي لپاره مثالونه پرون ذکر کړو چې یو فلان یتکلم بالدر ماته استاد زید اسد مثال ذکر کړو او دریم چې نه هغه ذکر کړو یجالون اصحابهم فی اذانهم. د دې په ځمن کې تاسو ته د استعاره او د مجاز مرسل خبرم کړو چې کله د معنا حقيقي او معنا مجازي په منځ کې علاقه د تشبیه وي نو د استعاره ویلېږي او غدوان په منځ کې علاقه د تشبیه نه وي بلکې د نور علاقات نه بګي علاقه موجوده وي لکه ماته ټوټل تقریبا 24-25 علاقې دي نو علاقه د تشبیه په کوجو بیا مجاز مرسل له اگر معنا حقيقي او معنا مجازي په منځ کې علاقه د تشبیه نه بلکې دین علاوه بل څه علاقه وا ناغي ته لګي مجاز مرسل. وس استعاره څه ته وایي؟ استعاره هغه مجاز ته لګي چې هغه معنا حقيقي او معنا مجازي په منځ کې سوي علاقه د تشبیه وي او خبره مونږ کړل کنه خو شرط الله له چیرې معنا مجازي دل لګي ته اغله نو چې لکه معنا مجازي مراد ده معنا حقيقي نه مراد پرې خبره باندې قرینه موجوده وي لکه الله پاک قرآن کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. دا قرآن مجید داسې عظیم الشان کتاب ده لفظي معنا دا چې دا قرآن مجید داسې عظیم الشان کتاب ده چې الله پاک تعالی نازل کړی دی د څه لپاره لتخرج الناس من الظلمات الى النور چې راوباسي ته خلق د کفر د تیرونه د اسلام رڼا ده د تیرونه اسلام ته وذل کې د تیرونه مراد د تیارین مراد نه د جهل غستره او د هدایت دغه ظلم ته مراد غسته گمراهی ته مراد غسته او د نور نه مراد نه د روشنايي نرشناي نه مراد دا نور اسلام نور هدایت چنده غستره ده او د دوانو نګور دل کې د علم تشبیه ورکړه د نور سره د هدایت تشبیه ورکړه د نور سره او د زغلال او د گمراهۍ د کفر تشبیه ورکړه د ظلم سره د ظلمات سره د تیرو سره نګور د معنا حقيقي او معنا مجازي معنا حقيقي پر خودلی دا او معنا مجازي اغست الله ځکه چې پیغمبر ته نه خلق د تیرونه نه راو باسي تیارا بلکې د کفر د ویلي ظلمات دي خو مراد هغه گمراهی ده او پیغمبر ته نه خلق راړه درو باسي دي حقيقي معنی نه راړه نه مرادو بلکې مراد اسلام د هدایت ته معنا حقيقي په ځای باندې معنا مجازي غستل شوی ده او د دوانو په منځ کې جننه دا علاقه جننه دا موجود ده لکه څنګه چې د تیاری کې انسان د لار نخ کوي د قشن یو سړی گمراه دی بی دین نه نو د جنت اعلی رنخ کوي څنګه چې د رڼا په طریقې سره انسان ته لار ښکاري دا قشن دی انسان ته د هدایت نور رڼا ملو شولا د اسلام رڼا ورته ملو شولا جنت راتلو لپاره د لار ته انده برابر شولا هغه پوښوي چې څنګه د شپې د لري کولو لپاره تیار چې نه دا د شپې د لار معلومول لپاره د شپې تیاری دای لپاره د رڼا ضرورت دي د قشن د کفر او د جهالت توري تیری پایږي د اسلام رڼا ته چلنده ضرورت دي پوه شو به معنی نګورا د یو سیس تشبیه ورکړل شو او د چا سره تشبیه ورکړل شو په دې کې مشبہ به څه چره د نور او د ظلمات دا مشبہ دي که مشبہ به دي دا مشبہ به دي ورې د هدایت تشبیه ورکړی دا د رڼا سره او د گمراهی تشبیه ورکړی دا چا سره د ظلمات سره نو مشبہ په څه شو هدایت او نور چې عدل لګینه ذکر او مشبہ به په څه شره
ظلمات او نور. په استعاره کې دا خبره ده کنه د استعاری لپاره دا خبره ضروری ده چې په دې کې ادات ارکان او تشبیه ټوټل څو دي؟ څلور. کم دي؟ نو په دې کې به احد الطرفین ذکر وي. احد الطرفین مطلب یا به مشبہ ذکر یا به لکه لتخرج الناس من الظلمات الى النور کې دا څه وکړل څه پکې ذکر ده؟ مشبہ به پکې ذکر ده. څه پکې ذکر ده؟ او دغه شان دي ادات الشبه هم بری کې نه وي. ادات الشبه پکې هم نه وي. وس لکه څنګه چې موږ ویلو چې چا چې تشبیه ورکول کېږي هغه ته څه وایي؟ مشبہ. د چا سره چې تشبیه ورکول کېږي هغه ته څه وایي؟ دلته کې دا خبره ده کنه چې مشبہ ته مستعار له وایي. مستعار له او مشبہ به ته مستعار منه. مستعار منه. مشبہ به ته څه وایي؟ مستعار منه. او مشبہ ته دا کو چې تاسو پیژندل کنه لکه بیا به تاسو مسله اسانه کنه تاسو اوس استعاری اقسام روان دي نو بای کې بیا وی چیرې کې دا پلان کې قسم دا قسم دی نو دا تاسو صحیح پیژنئ چې مشبہ ته مستعار له وي او مشبہ به ته مستعار منه وي. اکم چې بای کې موږ وجه شی به ذکر کړو کنه نو آی دل کې مستعار وي. څورته وي؟ مستعار یا مستعار به. مستعار یعنی استعاره معنا یو څه پر رعایت سره راغستل. یو څه پر رعایت سره راغستل. نو مستعار له ستوي مشبہ تا د کم څه چې تشبیه ورکول کیږي. اوس لکه ګوره تاسو په دغه مثال کې وکتل چې کتاب انزل الله لتخرج الناس من الظلمات الى النور دل کې مشبہ څه شری ته هدایت او زلال کنه دا مشبہ دی کنه او مشبہ به څه شری او موږ ویلو چې مشبہ ته څه نوم وایي؟ مستعار له او مشبہ به ده. نو په دې مثال کې و مستعار منه څه شي؟ ظلمات او نور. او مستعار له به څه شي؟ هدایت. هغه پوښتنه به معنی او دا خبره په استعاره کې ضروری ده چې وریګه به احد الطرفین ذکر وي. سبب کې نو لتخرج الناس من الظلمات الى النور په کم یو طرف ذکر ده؟ شبابي. په دې خبره باندې پوښتنه تاسو وګورئ کتاب ته. الاستعاره استعاره څه دوی؟ الاستعاره هي مجاز دا مجاز د علاقته المشابهه چې علاقته المشابهه چې په مېز کې تعلق د سوي مشابهت وي كقوله تعالى کتاب انزلناه الیک دا عظیم شان کتاب دی موږ نازل کړی دا کتاب تا ته لتخرج الناس من الظلمات الى النور لپاره چې تراو باسي خلکو لره د کفر د تیرونو اسلام رڼا ته من الظلمات الى الهدى دا گمراهی نه چرته راو باسي نو د ظلمات نه مراد څه شو؟ ضلال. او دا نور نه مراد څه شو؟ فقد استعملت الظلمات والنور في غير معناهم الحقيقي ودل کې استعمال کړی شوی د ظلمات او نور په غیر معنی حقيقي کې. لکه د ظلمات نه معنی حقيقي څه مراد ده؟ تیارا. او د نور نه څه مراد ده معنی حقيقي؟ کفر. د رڼا تی مراد ده. نو دل کې پیغمبر د تیارین خلق دغه نه راوباسي خود دین هغه بل معنی مراد ده مجازي معنی مراد ده. او علاقه سره ولا علاقه المشابهه بين الظلال والظلام والهدى والنور. او علاقه دله چې لکه د ظلال او د ظلام په منځ کې علاقه د تشبیه ده او د هدایت او د رڼا په منځ کې د تشبیه ده. لکه څنګه چې د رڼا په ذریعہ سره انسان لار معلوموي دغه شان د هدایت په ذریعہ سره د انسان به څه درسي جنت ته جنت لار د هدایت لار معلوموي. او څنګه چې د تیارو په ذریعہ سره انسان چې د لار نشي معلوموله دا شان د کفر په ذریعہ سره انسان چې د لار والقرینه ما قبل ذلك او قرینه دا مخکې لري هغه پوښتنه به معنی واصل الاستعاره او اصل په استعاره کې تشبیه حذف تشبیه دا تشبیه ده داسې تشبیه ده استعاره په اصل کې تشبیه ده داسې تشبیه ده استعاره په اصل کې دا تشبیه ده لیکن د تشبیه نه زیات بلیغ ده د تشبیه نه زیات بلیغ ده یعنی زیات مبالغه چې دا په تشبیه کې موجود ده ځکه کنه چې په دې تشبیه کې ارکان او تشبیه سلور وی بدی ارکان تشبیه سو وی سلور وی او پدې کې ترې کنه په طرفینو کې یو په طرفینو کې یو اداغه شانتي وجو شبا ادات شبا دا په دای کې نه په استعاره کې نه وي نو بدی کې مبالغه چونکه سیوا ده کنه
په دې کې مبالغه سره ځکه چې پای کې څلور څه نه ذکرې مشبہ بغم ذکرې مشبہ به بغم ذکرې وعدات شبم ذکرې وجه شبم ذکرې نو وای معیار سره کوي او دل لګي صرف په طرفینو کې یو چنده ذکرې لکه دې مخکې مثال کې تاسو وکړل چې صرف مشبہ موجود ده که مشبہ به اے واصل الاستعاره تشبيه او اصل استعاره هغه تشبيه ده خدا تشبيه نه تشبيه په دې کې فرق سره حذف احد الطرفيه چې په دې کې د تشبيه د دوه طرفونو یو طرف حذف شوی دوه طرفونه سړي ووجه شبهه وعداته او وجه شبهه کوم حذف شوی او عدات شبهه کوم شوی والمشبه يسمى مستعارا له مشبه تسمى مستعار له والمشبه به مستعارا منه او مشبه به تسوي ها یلغه پوښو به معنی نو یو به مستعار له شو یو به او یو به چې دا مستعار وي یا مستعار به هغه لبه چې دای په معنا حقيقي سره معنا حقيقي نه معنا مجازي طرف ته منتقل کولېږي یلغه پوښو به معنی ها چې کوم معنا راوځي چې معنا حقيقي معنا مجازي طرف ته منتقل کولېږي نه د څه مستعار یا مستعار به يعني كم لفظ منقول جنيد والمشبه يسمى مستعارا له والمشبه به مستعارا منه ففي هذا المثال فدي مثال کې المستعار له هو الضلال والهدى هغه گمراهي او هدایت ته چا نه ذکر کنا والمستعار منه او مستعار منه چې نو هو معنى الظلام والنور معنى د تیری او درنا ده ولفظ الظلمات والنور يسمى مستعارا او د لفظ د ظلمات او نور د جهان د مستعار ویلېږي چې دا لفظونه دا پر رعایت سره راغستل شوی دي پر رعایت سره راغستل شوی مستعار معنی سره پر رعایت سره د چا د پاره چې راغستل شوی مستعار له او د څه بذریعه سره چې راغستل شوی د څه نه چې راغستل شوی د سره پاره نه ته مشبہ به مستعار منه زي